دا د سوره قاف سو آیتونو. سوره قاف کې الله پاک د انسان د پیدایش، بیا د وفات کېدو او دوباره بیا د پیدایش د دې خبرې بیان کړې. مشرکینو د دې خبرې نه انکار کو او دا ویل چې اوس یو انسان هغه اډوکی شي او هر اډوکی د هغه زوړ شي او د یو بل نه بیل شي، یا دا چې دغه اډوکی هغه خاوره شي، نو دا به دوباره بیا څنګه جوړېږي؟ ځکه هغوی د خپل طاقت او د خپل قوت دې سره د الله د قوت او د طاقت مشابهت کوو چې کنه الله هم زمونږ د طاقت غونته طاقت دی. یو څیز ختم شي نو هغې نه موږ بیا دوباره هغه څیز نشو جوړولی. الله رب العالمین به څنګه د دې انسانانو د دې غوښو نه او د دې اډوکو نه بیا د انسان جوړی؟ د دې خبرې نه هغوی انکار کوو. د هغې جواب الله رب العالمین دوی ته ورکړ. الله وفرمیل چې ما ړومبنی پیدایش کړی دی چې هغه وخت کې د دې انسان څه شکل هم نه موجود او ما جوړ کړی دی. نو یو ځل چې یو څیز جوړ شي نو بیا هغه جوړونکي ته دوباره د هغه څیز جوړول دا اساني د ړومبي جوړول. کارخانې والا ته اول ځل جوړول سخت وي، په دوباره باندې بیا جوړول او تین باره باندې هغه ته بیا اساني. الله وفرمیل ما ړومبی دا انسان جوړ کړی دی، دوباره جوړول یې ما ته آسان. دې آیاتونو کې الله رب العالمین دا خبره هم بیانوي چې د انسان جوړول او دوباره را فاسول د خبر نه او دله انساني شکل ورکول دا خو آسان کار دی. الله فرمایي د دې نه سخت کار چې هغه دا دی چې د انسان په دې دننه زړه کې کومې خبرې دي نو په هغې باندې زه پوهیم. لا الفاظ یې ویلي ني، په خوله باندې او په ژبه هغه خبره رایستې ني. الله وایي زما په علم کې چې دی به دا خبره کوي او د ده په دې زړه کې دا خبره ده، د ده په دې زړه کې د دې فلانکي کار اراده ده. ځکه الله خپل صفت بیان کړی چې ان الله علیم بذات الصدور. الله پوی دی د سینو په دننه خبرو باندې. نو چې کله دغه علم ورسره دی نو د انسان د جوړولو دوباره دا علم الله سره شته دی او الله رب العالمین دوباره دا کولی شي چې دا انسان بیا جوړ کړي او بیا یې را پیدا کړي. الله فرمایي دې انسان ته زه د حبل الورید نه زیات نږدې یم. حبل الورید دا هغه رګ ته وایي چې هغه د زړه نه راوتی دی او د دې په ذریعه باندې د انسان د ټول بدن او اندامونو ته روح او جون خورېږي. هغې ته شریاني وایي. ځکه د وړو رګونو په ذریعه باندې د هر یو اندام ته د انسان وینه پاس کېږي، روح او جون ورته پاس کېږي. چې کله د یو ځای رګ هغه وچ شي او ختم شي هغه ځای کنډم شي بیا کله چې انسان ته دا فالج وشي، فالج اټیک ورته وشي نو د هغه څه اندامونه کار پرېږدي. د هغې بنیادي وجه دی چې هغه کم روح او وینه هغه ته پاس کېدل هغه پې بنده شو، هغه مخکې وشلې ده. دغه حبل الورید دی. دا فرمایي زما علم او قوت او زه دته د دغه رګ نه چې د کم رګ په وجه باندې د ژوند دی او د مرګ دی هغه نه هم زیات نږدې یم. او د انسان په خپله د خپل بدن د بعضې کارونو نه خبر نی، الله و عزت نه خبر یم. ونحن اقرب الیه من حبل الورید. او د الله ملائک هغه هم د انسان ته نږدې دي د دغه مرۍ د رګونو نه. کوم ملائک چې الله پاک د ده باندې مقرر کړي چې د ده ښه او بد لیکي.
رستی آیات کی دغه فرمای اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. کله چې هغه دوه راغستونکي ملائک ستا هره خبره راخلي ولیکي چې هغه ښی طرف او ګس طرف ته تا سره دي او ناست دي. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ستا د دې ژبې نه ستا د دې خولې نه یو لفظ هم نه راوځي مګر دغه ملائک هغه لیکي. اوس دا ده چې دا ملائک د دې انسان هره خبره لیکي که صرف هغه خبره لیکي په کوم باندې چې دته ثواب او عذاب ملوي. نو بعضې مفسرین فرمایي چې دا ملائک صرف هغه خبرې لیکي کومو خبرو باندې چې د انسان ته یا ثواب ملاویږي یا د انسان ته عذاب ملاوي. کومې خبرې چې په هغې نه ثواب ملاویږي نه عذاب هغه دا ملائک نه لیکي. او بعض مفسرین فرمایي لکه حسن بصري رحمة الله علیه او احنف بن قیس رحمة الله علیه هغوی دا وایي چې د دې انسان هره خبره دا ملائک لیکي که هغه د ثواب ده او د عذاب ده او که هغه نه د ثواب ده او نه د عذاب ده خو چې څه د دې خولې نه راوځي هغه ملائک یې لیکي. او احنف بن قیس رحمة الله علیه هغه به فرمایي چې د زیارت په ورځ باندې د جمعرات په ورځ باندې د هر انسان دغه ټول اعمال دا الله ته پیش کولی شي چې د ټوله هفته کې د کم کارونه کړي د کمې خبرې کړي نو هغه وکتلی شي هغه ټوله د هفتې چې د کم ریکارډ دی د کم عملنامه ده کم لیکل دي هغه وکتلی شي په هغې کې هغه ښې خبرې یعنې د ثواب خبرې او هغه بدې خبرې د عذاب خبرې هغه پرېښودی شي او دا کوم چې نه د ثواب دي او نه د عذاب دي دا ترې نه کټ کړی شي بس. او دا قرآن کې الله فرمایلی دي یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده علم الكتاب. الله قرآن کې وایي یمحو الله ما یشاء ویثبت. الله ختمی کومې خبرې چې د الله خوښې شي ختمې ویثبت او څه هغه دي چې هغه پرېږدي په ځای باندې. وعنده علم الكتاب د الله سره د ټول د دې لیکلی شوي څیزونو علم دی هغه علم الله سره دی. هغه وایي هر څه ولیکلی شي خو دغه ترې نه بیا وران کړی شي. ځکه دا ملائک دا په دې مقرر دي. حسن بصري رحمة الله علیه هغه به دا فرمایل چې یا ابن آدم اے د آدم زویه الله پاک تا باندې دو ملائک مقرر کړي دو ملائک چې یو ملک هغه ستا په نیکو کارونو په لیکلو باندې مقرر کړی چې هغه ستا ښی طرف ته دی. یو ملک او فرشته هغه ستا په بدو لیکلو باندې مقرر کړی ده او هغه ستا ګس طرف ته ده او تا سره به ستا د دې ټولو اعمالو حساب کیږي که تا ښه کړي دي او که تا بد. او دا کتاب ستا چې دی دا کتاب دا عملنامه دا په هغه ورځ باندې دا ملائک راونغاړي چې کله ته مړ شي بیا یې بنده کړي او دا عملنامه دا تا سره قبر ته لاړه شي قبر ته دا سره به دا عملنامه ستا دا کتاب دا په قبر کې دا ملائکې ته دې غاړه کې ور واچوي دې مړي ته. خو دا هغه خبرې دي چې دا محسوساتو والا نه دي چې کنه یو سړی دا وایي چې کوم دی زما غاړه کې خو یا د یو مړي په غاړه کې خو ما عملنامه ونه لیدله یو کتاب مې ونه لیده. دا هغه غیر محسوس څیزونه دې ته وایي مغیبات د غیبو څیزونه زمونږ او ستاسو په ایمان دي. او بیا حسن بصري رحمة الله علیه فرمایل چې د قیامت په ورځ باندې
بیا به الله رب العالمین بیا د دغه عملنامه بیا په دې غاړه کي چې د ده به حشر وشي، دا به د قبر نه رافاسي. او چې کله د حشر میدان ته بوتلی شي نو هغلته به ورته وویلی شي. د سورې بني اسرائیل آیتونه دي: اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خپل عملنامه دې په خپله ولوله او د ځان سره په خپله حساب وکوه. سید مسیح رحمت الله علیه فرمایي ابن ادم الله تا سره ډېره د عدل او د انصاف معامله کړې ده چې تا ته په خپله وویل چې په خپله ولوله او په خپله ځان له حساب ورکړه، په خپله ځان له نمبرې ورکړه. ځکه الله چرم په چا باندې ظلم نه کوي. الله رب العالمین د الله فرشتې دا ظلم او زیاتی نه کوي چې یو عمل تا کړی نه دی او دوی تفسیري کړی، دا نه کوي. یا یو عمل تا کړی دی او دوی هغه ستا ښه عمل ونه لیکي، دا ظلم هم نه کوي. که وړه خبره ده او که غټه ده، وړوکی عمل دی او که غټ دی، دا ټول لیکلی کېږي او دا به د قیامت په ورځ باندې تا ته پیش کېږي. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. دا بني آدم یو لفظ هم د خولې نه راوکاږي مګر تیار ورسره د لیکلو والا یې هغه ولیکي. ځکه حدیث کې راغلی دی چې حضرت علقمه رضی الله عنه روایت سره حدیث دی د بلال بن الحارث المزني رضی الله تعالی عنه. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان الرجل لا يتكلم بكلمة من رضوان الله. یو بنده هغه یو خبره وکي او هغه خبره د الله د رضا والا خبره وي، داسې خبره یې کړې ده چې الله پې خوشحالېږي. او د دې خبرې د کولو والا د دې انسان دا سوچي چې مړه دا خو یو وړه خبره و ما وکړل، دی په هغې باندې دومره پروا نه ساتي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د ده په دغه یو وړه خبره باندې الله پاک د ده نه راضي شوی، خوشحاله شوی دی. او یو انسان هغه داسې چې هغه د ګناه والا یو خبره وکړي، د ګناه والا چې په هغې د الله غصه پیدا کېږي، الله پې غصه کېږي. دا سړی وایي مړه دا څه خبره ده، نو دا خو څه وړه غونته خبره وه مونږ وکړله. اوس دا څه خبره ده چې ما یو سړي ته کوږ سترګې ووایه، دا څه خبره ده چې ما یو سړي ته لنډې ووایه، او دا څه خبره ده چې ما یو سړي ته اوږد ووایه. ځکه دا خبرې مونږ او تاسو څه خبرې نه ګڼو، خو الله پې غصه شوی او د دې خبرې په وجه باندې الله رب العالمین د قیامت په ورځ په دې انسان باندې غصه یي، ناراضه یې ترې خفه یې د دې انسان. ځکه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د خدیجه رضی الله تعالی عنها باره کې یو خبره وکړله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغې صفت کو. نو یو ورځ عایشې رضی الله تعالی عنها پې غصه ورله، نو یې فرمایل چې یا رسول الله ته د هغې ښځې ډېر صفت کې چې هغه دومره وه، هغه لنډه یې داسې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ای عایشې تا داسې لفظ ووایه، داسې لفظ چې که ستا دا لفظ چې د خدیجې باره کې دی وویلي دا د دې د سمندر اوبو ته ور وغورځوو نو دا ټول سمندر به تریخ کړي د قیامت ته ورسې پورې، دا خوږې اوبه به ترخې کړي. دا د داسې لفظ و. ځکه بعضې الفاظ هغه موږ او تاسو ډېر کمزوري ګڼو، خو هغه د الله په نسبت باندې ډېر غټ الفاظ دي. که هغه د الله د رضا الفاظ دي او که هغه د الله د غصې، خو ګناه کمه ګڼل نه دي په کار او نیکي هم کم ګڼل نه دي په کار. تر دې پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل که یو سړی
یو چاته یو ښایسته خبره وکړي، یو ښایسته خبره چې دغه انسان دا زړه پې خوشحاله شي او د ده دا مخ هغه پې روښانه شي او دی پې وخاندي، داسې یو خبره ورته وکړي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هم د دې سړي دپاره څه ده؟ صدقه ده. په دې خبره هم الله د ده دپاره د صدقې اجر دی. سلام موږ او تاسو معمولي غونته عمل ګڼو، حالانکې د سلام په وجه باندې د انسان دپاره الله پاک 10 نیکۍ لیکي او ملائک بیا د انسان دپاره د سلامتۍ دعا غواړي. ځکه سلام چې دی دا یو دعا ده چې تا دې ورته وکړه. پیشو له خوراک نه ورکول، دا یو زنانه پیشو سره ظلم، پیشو سره ظلم، دا هغې زنانه دا یو معمولي غونته عمل ګڼه. هغې زنانه کوم عمل غټ ګڼه؟ هغې منځونه کول، هغې تهجد کول، هغې د الله ذکر کو او ډېره زیاته نیکه ښځه وه. دغه نیکۍ هغې غټې ګڼلې، خو بل طرف ته پیشو سره ظلم دا یې څه غټ عمل نه ګڼه. نو هغه پیشو سره هغه یې وتړله، اوبې نه ورکولې، خوراک یې نو هغه مړه شوه. دغه ښځه چې دا عمل یې کم ګڼه، دا د پیشو سره ظلم او منځونه او روجې هغې غټ عمل ګڼه، الله د هغې فیصله کوم ځای ته وکړله؟ جهنم ته. هغه منځونو او هغه روجو بچ نه کړه د جهنم. او هغه زنانه چې هغې سره دا اعمال نه وو، ګناهګاره وه، ګناهونه یې ښه ډېر کړي وو، او هغه خپل ګناهونه هغه یې د الله د رحم په بدله کې ډېر لږ ګڼل او په لاره باندې را روانه وه، تږې شوله، خپله پڼه یا فیزار هغې پورې خپله لوپټه وتړله او د کوینې اوبه راوچتې کړې، ویې څښلې. چې دا څنګه روانه شوه، یو سپی راغی، هغه سپی ډېر زیات تږی شوی و، هغه جبه رایستې وه، حدیث کې راغلي هغه سپي، او د دې چې هغه کمې اوبه توی کړې هغه ځای لونو په هغې باندې د سپي دا خپله جبه کېښود. دې ښځې چې وکتل واپس شو او ویې فرمایل چې لږه شیبه مخکې زم دقه رنګې تږي ومه لکه دا سپی چې څنګه تږی دی، راله بیا یې هغه عمل وکړ، خپل پیزار یې راویسته، لوپټه یې پورې وتړله، اوبې راویستې، سپي له یې ورکړې، سپي له. حدیث کې راځي الله تېنه راضي شو په دې عمل، الله تېنه راضي شو او الله یې فیصله کوم ځای ته وکړه؟ جنت ته وکړه. یعنې زمونږ سوچ دا دی چې دې ښځې خو بدکارۍ کړې وې، دا خو دوزخی ده. دې ښځې خو نیک عمل نه و کړی، دا خو دوزخی ده. ځکه عمل موږ او تاسو څه ته وایو؟ موږ عمل څه ته وایو؟ عمل صرف مونځ ته وایو، د رمضان مبارک روجو نیولو ته عمل وایو، دې ته عبادت وایو. او تسبیح را سره لا اله الا الله دا عمل دی. او سپینه خولۍ مې په سر کړې ده او پنسۍ مې راوچتې کړې دي او غاټه ګیره مې پرېښې، دا مسلماني ده که نه؟ معاملات د الله د مخلوق سره، د الله په مخلوق باندې رحم، د الله په مخلوق باندې شفقت، دا موږ له عملونو کې داخل کړی نه دی دا عمل. ځکه دا مسلمان مونځ کوي، سهار مونځ وکړي چې دوکان ته لاړ شي هغلته دوکه کوي، کفای خرڅوي نو هغلته دوکه کوي. ځکه 93% په خیبر پښتونخوا کې د دوی چې کوم رپورټ دی 93% پای چې دی پای دې کې ملاوټ دی. خیبر پښتونخوا کې په دې پېښور او په پرچاوي کې څوک اوسېږي؟ دا هندوان دي، دا سیکان دي، دا انګریزان دي، دا زما ستا نه ښه مسلمانان دي.
که دې ورته وویلې چې والله چې سهار مې دا لمونځ کړی دی تا به لا یا کړی یا به دې نه کړی او په سنت طریقو باندې برابر یم او دا مې کړي دا مې کړي هم دغه مسلمان د دې منځونو باوجود څه کار کوي دی دوکه کوي دی ملاوټ کوي دی دروغ وایي په اخیستلو او خرڅولو کې حالان کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي من غش فلیس منا چا چې دوکه او ملاوټ وکړو دا زما نه دی دا زما امتي نه دی بیا دغه کار کوي ځکه ګناه ته وړه ویل نه دي پکار ګناه ته وړه ویل نه دي پکار او نیک عمل هغه رپورټ یې ګڼل نه دي پکار داسې ډېر مثالونه په حدیثو کې چې هغه عمل موږ ته ډېر وړوکی ښکاري یو کجوره ورکول یو کجوره پرېږده زه به دا وویم مثال په طور باندې یو 10 روپۍ چاله ورکول یو 15 روپۍ چاله ورکول بعضې وخت کې په دې خبرو باندې موږ او تاسو ته ځان بد ښکاري موږ اوس مړه اوس 10 روپۍ څنګه ورکمه دا خلک به راپورې خاندي وایي دا وګوره 10 روپۍ ورکړې یا 15 روپۍ ورکړې یا یو کجوره یې ورکړه دغه باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دا وړوکی عمل دی خو د الله نبی څه فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمره د جهنم نه ځان بچ کئ اگر چې په نیمه کجوره باندې په دې نیمه کجوره ته د دوزخ نه بچ کېږي دا کمه ګڼل نه پکار حدیث کې راغلی یو ګوټو به دې چاله ورکړی یو ګوټو به دې په چا وڅکلی د قیامت په ورځ باندې به د رحیق مختوم هغه شراب چې هغه لا چا کولو کړي هم نه دي هغه به الله په تا باندې څکي دا عمل موږ ته وړوکی ښکاري دا د انسانیت خدمت دا د انسان خدمت دا یو انسان د هغه د دومره ادب وکړه چې د هغه پیزار دې راواغسته او هغه ته دې برابر کړه دا ډېر لوی عمل دی لاره دې صفا کړه د لارې نه دې ازغی خوا کړه د لارې نه دې مضر سیده خوا کړه دا واړه کارونه نه دي دا د ایمان حدیث کې راغلی ده حدیث دی دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د ایمان څه د پاسه 80 شعبې دي د ایمان د اسلام نه دا د ایمان کارونه دي فافضلها قول لا اله الا الله د ایمان په شعبو کې د ټول نه اولنۍ شعبه څه ده لا اله الا الله چې الله نه سوا بل څوک د بندګۍ لایق نشته محمد صلی الله علیه وسلم هذا الله رسول او بنده دی بنده او رسول وادناها او د ټولو نه اخري درجه د ایمان اماطة الاذى عن الطريق د لارې نه هغه څیز لرې کول چې په کوم باندې خلکو ته تکلیفي هغه د لارې نه اخوا کې دا ایمان دی ځکه الله رب العالمین څنګه دا فرمایلی دی چې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید که ته وړه خبره کې او که غټې کې که د ګناه کې او که د اجرې کې او که ته ورکوټې غونته کار کې او که غټ کې د ثواب کارونه د ګناه کار کې ته ورکوټې کې او که غټ کې دا ملایکې تاله لیکي حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي کله چې دا ابن ادم د انسان د ګناه کارو کې دا فرشته دغه راوالي پین راوالي دا د خی والا د دې دغه د څه ته وایي دا پې مشره ده کمانډر یې ده نو هغه ورته وایي نه لږ صبر وکړه عسى ان يتوب کېدای شي چې دا سړی توبه وباسي اوس مه یې لیکه نو که دا توبه وباسي هغه ګناهونه لیکلی شي ختمه شي که توبه یوه نیسته نو بیا ورته وایي زه اوس یې ولیکه دا د الله عدل دی دا د الله انصاف دی ځکه عزتمندونو
الله موږ ته نږدې دی. د دې آیاتونو دا مطلب دی الله موږ ته نږدې دی او د دې خپل ځانونو نه ته ډېر نږدې دی. دا الله ملائک دا موږ او تاسو ته نږدې دي. هره ناسته ولاړه چې موږ کوو، هر لفظ چې د خولې نه راوکاږو، هر څه چې وایو، نو دا دی چې دا لیکلی کېږي، دا لیکلی کېږي. ځکه د دغه خبرو نه ځان بچ ساتل پکار دی. نیک اعمال هغې طرف ته توجه پکار ده او نیک اعمال کمزوري ګڼل نه دي پکار. مرګ خامخا را روان دی. دې وروستو آیاتونو کې الله فرمایي مرګ خامخا را روان او الله فرمایي کله چې د مرګ دا ملائک دی انسان ته راشي، د مرګ دا ملائک دا راشي او د ده نه روح وباسي. الله فرمایي دغه وخت کې زما دا ملائک دا د مړي ته د دې ټولو رشته دارو نه الله فرمایي نږدې، بس ملائکو ته نږدې او د چا نه په سخته او د چا نه په نرمه باندې. سوره واقعه کې الله پاک د هغې بیان کړی دی. سوره واقعه کې الله فرمایي که تاسو ټولو ته ناست یې دا خپل خپلوان ټول ورته ناست یې نو که وسم کېږي ځئ دا سړی د مرګ نه راوګرځوئ. الله وایي دا چرتې هم نشئ کولی. یو ډاکټر سره د دې خبرې علاج نشته. د دنیا دا ټول ډاکټران چې راغونډ کړي او دا وایي چې موږ د یو سړي له یو منټ دا عمر زیاتو، والله کې وله زیات دا نه زیاتېږي، دا نشي زیاتولی. شاعر فرمایي چې وإذا المنیة انشبت اصفارها رأیت كل تمیمة لا تنفع. کله چې مرګ خپله پنجه خښه کي که نه مرګ، نو بیا که هر یو طبیب او هر یو دمګری راولي او د هغه دم او د هغه طبیب ډاکټري هغه بیا هېڅ قسمه فایده نه ورکوي د انسان، بس د هغه رزق دلته ختم شي. الله پاک دې زموږ او ستاسو ژوند هغه هم د خیر جوړ کړي او الله دې مرګ هم د خیر او د ایمان سره بیا راولي. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. یا الله تعالی ناراضه شي، ګناهونه معاف کړي، واړه او لوی ګناهونه معاف کړي، پریشانونه مو ساتي، تکلیفونه مو ساتي، تاڼو تحصیلونه اسپتالونه مو ساتي. یا الله د خیر د کولو عالم جوړ کړي، د شرونو نه مو ساتي، د ټول مخلوق د شرونو نه حفاظت وکړي. یا الله څومره بیماران چې دي ټوله صحت کامله عاجله ورکړي، څومره مړي د مسلمانانو شوي ټوله جنت الفردوس ورکړي، مغفرت نصیب کړي. صوبهدار صاحب دعا کې یاد کړئ، یا الله ته مغفرت نصیب کړي، جنت الفردوس له ورکړي او یا الله قبر کې په وسعت او فراخي راولي. څومره پریشان حالي مسلمانان دي، یا الله د ټولو پریشانۍ ختمې کړي. معاشي پریشانۍ دي، د اولاد پریشانۍ دي، یا الله د کورونو او د عمارتونو پریشانۍ دي، کومه پریشاني چې چاته ده یا الله ستا په علم کې دي، د ټولو مسلمانانو دغه پریشانۍ ختمې کړي او حاجتونه هم د خپلو خزانو نه پوره کړي. وصلی الله تعالی